بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دینه مخکې سبق کې مونږه احوال المسند شروع کړو، پای کې لاولنې حال د مسند او ترک المسند ویلو چې مسند په کم ځای کې پرې خوده لګيږي. نو هغه کې مختلف ځایونه کله به د احتراز عن العبث د وجنه، کله د محافظه الشعري د وجنه، او کله د ذیق مقام د وجنه، او کله د اتباع الاستعمال د وجنه دا به حذف کېدل او دا غیر لپاره مثالونه ذکر کړل. دن سبق کې دویم حال ذکر کوي د مسند لپاره. دویم حال دی ذکر المسند. مسند په کم ځای کې ذکر کولای کېږي. نو د مسند د ذکر کولو هغه احوال دي کم احوال چې د مسند الیه د ذکر کولو دي. لګال تقریبا 15 احوال مونږ ویلو. یو دا چې لکه د زیادت تقریر د لپاره مسند الیه چې د ذکر کولېږي، نو دلته د زیادت تقریر د لپاره مسند نه دا ذکر کولېږي. الله مونږ ویلو چې دا غباوت السامع، تعریض علی غباوت السامع، چې دا سامع ډیر زیات غبی دی نو بای باندې تعریض کول د لپاره. نو دلته کې دا صرف مثالونه به ذکر کړي. هلته کې دریم نمبر ویلو چې د استلزاز د لپاره، لذت حاصلولو د لپاره دلته مقاله. هلته ویلو د تعظیم د لپاره دلته مقاله مثالونه به ذکر کړي. احالت د لپاره او بس د کلام د اوږدول لپاره. لکه پوه شو به معنی. نو دلته کې صرف مثالونه ذکر کړي. و اما ذکره هر چې ذکر د مسند ده فلما مر و مخکې تیر شوی دي په ذکر المسند په ذکر د مسند کې من کون الاصل سے یو خدا نه کنه چې اصل داره، اصل ذکر کول دي او ستقاضه د عدول نوي، یعنی ستقاضه د حذف نوي جو مونږ را ذکر کوو. ما عدم المقتضى للعدول سره د دې چې تقاضا سره مقتضا نوي د عدول لري. ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينه، او دویم داره چې پرې دغه باندې په قرینه باندې زیات اعتماد کمزور وي، پر قرینه باندې اعتماد کمزور وي. جو منګه دغه ذکر کو چیرې دې ته غلط نشي بریږي. لکه خلقهن العزیز العلیم، نو دلته دا خلقای ذکر کړه د مستدل لپاره چې العزیز العلیم خلق هر چا ته پته چې العزیز العلیم الله تعالی خلق به هم دا خلقه سره ذکر کړه دي چیرې په دې باندې قرینه. ومن التعریض بغباوه السامع، او تعریض په چې لا سامع چې دا غبی دی پای باندې تعریض کول لپاره. لکه محمد النبینا صلی الله علیه وسلم، اصل لنبینا ته بغیر ضرورت نه و، خدا ته چیرې د سامع غبی دی داګیر ودی. فی جواب من قال، په جواب دا چې من نبیکم، اے ستاسو نبی څوک دی؟ نو یې جواب په سیده ساده دا چې محمد صلی الله علیه وسلم. او ته محمد نبینا د دې مطلب دا دی چې لکه ګور مذکور فی السؤال معهود فی الجواب کوي، ودل لګی دی چې د سامع چونکه غبی دی نو دا د غباوت باندې یقین کول لپاره دا مستدل ذکر کوم. ومن غیر ذلك وغیر ذلك دینه او لدی وجنه لأجل ان يتعين بذكر المسند كونه اسما او فعلا، یا لدی وجنه دا مسند ذکر کولېږي دا په نورو کې نه واخا په مکو کې دا نه لګال له خوشپک ذکر شوی زیاده تقریر تعریض بغباوت السامع استلزاز او تعظیم او اهانت. او نو دل لګي یو بګی دا مسند دې لپاره ذکر کولېږي چې پته ولګي چې دا اسم دی او کا فعل دی. ځکه اسم نو دا ثبوت لپاره شي استمرار والا معنی پکې، او چې فعل نه فعل تجدد معنی کوي. تجدد څه ته وایي او ثبوت څه ته وایي؟ نو چې کله فعل کله مسند اسم راشي کله مسند فعل راشي بری بس بل ټاپک دی ایګه براشي ان شاء الله. افراد المسند، مسند کله مفرد راوړلېږي او کله جمله راوړلېږي. د دې ځای بل دریم حال بیانې د مسندو چې مسند به مفرد من کله راوړو. مفرد او جمله کو پیژنې کنه، یعنی اصل به مسند کې دا خبره را چې دا مفرد ذکر شي، او کله کله دا خبر چې خبر او مسند دا جمله هم واقع کېدای شي. په دې باندې د پوهیدون مخکې تاسو په دې اولانه دا سبق دی دا صفت خو تاسو پیژنې کنه چې هغه معنی بیان کړي کوم چې په مطبوع کې موجود وي. ها سو خوش قسمتی دا سبق او دا سبق باندې پیور دی. د صفت په قسمونه دي، یو ته لګي صفت به حاله، یو ته لګي صفت به حال متعلقه. صفت به حاله څه ته وایي؟ چې دا سه معنی بیانې کوم چې په موصوف کې موجود ده، په مطبوع کې موجود ده. او صفت به حال متعلقه څه ته وایي؟ چې دا سه معنی وضاحت کوي چې په مطبوع کې نه موجوده
بلکې د مطبوع په متعلق موجوده ده چې د مطبوع په متعلق موجوده هغه پوه شو به باندې چې د مطبوع په متعلق کومه معنی موجوده وي نو الدغه با خبر جنن د جملې په صورت کې راځي الدغه خبر ده لکه دې ته ګوره جاءني رجل ابوه عالم دا صفت به حال متعلقه دی کنه نو دې دا خبر دا جاءني رجل ابو ترکیب موږ څنګه کوو جاء فعل نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به دی رجل موصوف ته او ابوه عالم د دې لپاره سره صفت موصوف سره د خپل صفت نه دا فاعل پوه شو به معنی نو دلته صفت به حال متعلقه هیڅ کله هی کنه نو الدغه منګه جمله ذکر کوو او صفت به حال متعلق نه نو الدغه منګه مفرد ذکر کوو لکه ته ګوره ته جاءني رجل عالم نو دلته عالم مفرد دی کنه په دې خبره باندې ځین کار وکړو چې کله صفت به حال متعلقه وي نو پای کې خبر سره راځي جمله راځي وس دغه صفت به حاله او صفت به حال متعلقه دا دی دا خبره غرانه کړی دا دي صفت به حال متعلقه ته چې کنه د غیر سببي وي څورته وي غیر سببي ورته وي څورته وي غیر سببي ورته وي ها چې سببي وي کنه د صفت به حال متعلقه ته سببي وي چې کله سببي کنه سببي چې کله سببي وي نو الدغه با جمله برازي الله بسر راځي یعنی خبر به د جملې په صورت کې راځي مستند به د جملې په صورت کې راځي او چې کله غیر سببي وي نو بیا به الدغه دا مفرد راځي مسند به خبر راځي دا مسند به مفرد راځي لکه پوه شو به معنی چې د سوال دا دی مسند به مفرد کله راځي مسند به جمله کله راځي نو مسند به چې کله غیر سببي وي نو مفرد به راځي او چې کله سببي وي نو بیا به سره راځي جمله به راځي د جمله سببي ته ویل کېږي صفت به حال متعلقه او غیر سببي ته ویل کېږي صفت به حاله پوه شو به معنی ها نو و اما افراده افراد څه ته وایي جعل المسند غیر الجمله چې ګرځول د مسند علاوه د جملې نه چې دا مسند به منګه د مفرد په صورت کې کله راولو چې جمله منګ نه راولو نو کله به راولو فلکونه غیر سببی یو دا چې دا غیر سببی یو سوي غیر سببی او دویم نمبر ما عدم افاده تقوی الحكم سره د دینه چې دا د تقوی حکم فائدہ نه ورکړي د حکم د مضبوطولو فائدہ نه ورکړي د حکم د مضبوطولو فائدہ نه ورکړي اذ لو كان سببيا کچرته سببي وو سببي څه ته وایي چې پای کې لکه دا صفت به حال متعلقه پکې نه راغله صفت به حال متعلقه پکې نه راغله او یا د افادته د تقوی حکم فائدہ ورکړي لکه زید قام ابوه نو پدې کې ګوره تقوی حکم فائدې ورکړه کنه زید دا مبتدا ده او قام فعل ابوه مذکر اضافي دا فاعل له او په ابوه کې دا هو ضمیر جنندار راځي د زید طرف ته ابوه کې دا هو ضمیر راځي د چا ته زید طرف ته یو د سببي او غیر سببي ورسره بل تعریف هم وږي چې غیر سببي هغه ته ویل کېږي چې پای کې د ضمیر چې ده ضمیر دا به مستمل نه ضمیر به مستمل نه اذ لو كان سببيا وکړه سببي نو د سببي مثالونه ذکر کړي د سببي مثالونه یاد څه وکړي کنه چې د سور څه د سر وګورئ فلکونه غیر سببي چې دا غیر سببي مع عدم افاده تقوی الحكم سره د دین چې دا تقوی حکم فائدہ نه ورکړي اوس بل والمراد بالسببي او مراد سببي نه سره زید ابوه منطلقون زید ابوه نو ګوره سببي څه ته زید ابوه منطلقون نو زید موصوف ده او ابوه مرکب اضافي دا مبتدا ده منطلقون ولا خبر ده نو ما تاسو وی چې سببي دا دغه صفت به عالم متعلقه ته ویل کېږي څه دی ویل کېږي نو ګوره زید ابوه منطلقون دلګي دا ابوه منطلقون دا جمله را لګنه پوښښ به معنی سره لاله ها یلګه پوښښ به معنی نو څه خبره شو کچرتا دا سببي وي نو بیا به جمله راځي او که غیر سببي نو بیا به جمله نه راځي غیر سببي څه ته ویل کېږي چې صفت به عالیه وي یا باندې د تقوی حکم فائدہ ورکړي د څه فائدہ ورکړي د تقوی حکم فائدہ ورکړي اذ لو كان سببيا سببي څه ته ویل کېږي زید قام ابوه نو پدې کې تقوی حکم فائدې څنګه ورکړي دا چې یو ګوره زید ده ایوب ابوه کې دا هو ضمیر ته راځي شو زید ته راځي شو پوه شو معنی او مفیدا للتقوی لکه زید قام
زید قام فهو جمله قطعا دا جمله قطعا ها یعنی قطعی تور باندې زید قام ترکیب څنګه ده زید مبتدا لګنا او بقامه کې هو ضمیر څه راځي ده زید راځي ده واما نحو زید قائم فليس مفيدا للتقوي بل قريب من زید قام في ذلك زید قائم چې لګنا نو دا خو دې قطعی تور باندې دغه فائدہ نه ورګي د تقوی او د دې په شان دي لګای ته نږدې ده ځکه په زید قائمون کې کستا سوی چې نو مخکې موږ یو خبره کړو چې زید قائمون کدي ته ګوري چې اسم فاعل له اسم مفعول له د اصل په اعتبار سره پکې دغه نه ضمیر پکې نه نو اصل په اعتبار سره پکې د اسم جامد په شان راځي لکه انا قائم هو قائم انت قائم ولو کنه ها نو اذا د اسم جامد سره مشابه ده او کدي ته ګوري چې تسنیه او جمع راځي نو بیا وې د اسم ضمیر په دغه عمل په عمل دی ګوري نو د فعل په شان دی پوه شوي نو زید قائمون په دې کې یو احتمال چون کې دا چې د اسم جامد سره مشابه ده نو دا د زید قام په شان د تقوی کوم فائدہ نه ورګي بلکې هغه ته نږدې ده پوه شو به معنی بل قريب من زید وقوله مع عدم افاده التقوي معناه واذا عدم افاده التقوي معنى دا چې مع عدم افاده نفس ترکیب تقوی الحكم چې دا نفس ترکیب نه کنه دا نفس ترکیب بل تقوی کوم فائدہ ورګي نفس ترکیب وسه لګته عرفت نو دل لګي دي کوم دا تقوی حکم فائدہ ورکړه او ان زیدا قائم پدې کې دي کوم دي ان د وجه نه دا تقوی حکم فائدہ ورکړه نو دا زمونږ د مثال نه خارج دي ځکه موږ وایو چې تقوی حکم فائدہ ورکړي خو هغه صرف پرې ترکیب سره بګي دلته خو تا دا تاکید ذکر کو عرفت د دوه پرې ذکر کو نو تقوی حکم فائدہ ورکړه او پرې بل کې دا حرف مشبہ بالفعل لا وسونو دا تقوی حکم فائدہ ورکړه لکه پوه شوي نو زموږ مقصد د دې نه دا نه دی زموږ مقصد د دې نه هغه ترکیب دی چې صرف دغه ترکیب په دې کې زیاتې ګڼه اساس نه راغلی خو هغه د تقوی کوم فائدہ ورکوي وقولوا مع عدم افاده تقوی دا چې د تقوی کوم فائدہ نه کوي مطلب دا دی معنی معنی دا مع عدم افاده نفس الترکیب چې دا نفس ترکیب د تقوی کوم فائدہ نه ورکوي فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التركيب نو اوت الذين هغه چې کوم د تقوی حکم فائدہ ورکوي خو په تکرار سره په اعتبار د تکرار سره لکه عرفت دا دوه پیری نه لګي په تکرار سره چې نه دا تقوی حکم راغی پوه شو به باندې او به حرف تاکید یا به حرف تاکید په ذریعہ سره راشي لکه ان زیدا عارف نو دا ته موتل ولې وتلو ځکه چې لګي تقوی حکم درې حرف په ذریعہ سره راغی او موږ د تقوی حکم دا مطلب دا دی چې صرف د نفس ترکیب د تقوی حکم پیدا ورکړي لکه پوهیږئ او نقول یا من وایو دیم جواب ده ان تقوی الحكم في الاصطلاح چې تقوی حکم په اصطلاح کې هو تاکید بطریق المخصوص دا تاکید کوم چې په خاص طریقې سره راغلی چې مطلب یو اسم لاول اصل ذکر شي او بیا ورته ضمیر ذکر کړل شي لکه زید قام دا زید لاول اصل ذکر کړل شو او بیا د بقامه کې دا هو ضمیر ورته راځي شو لکه پوه شو به معنی ها وسه اعتراض دار چې هغه کله دا مسند چې کله دا جمله واقع وي مسند څه واقع وي او نه چې نه دا تقوی حکم د پر راغلی او نه غیر سبب وي نه غیر سبب او نه تقوی حکم د پر راغلی لکه پوه شو به معنی وای کله دا مسند جمله راغلی و تقوی حکم فائدہ نو موږ تاسو چا ویلي دي وروړي چې موږ دا خبره کړې ده چې په کوم ځای کې جمله راځي چې د تقوی حکم فائدہ ورکړي موږ دا خبره نه راکړې کړه وې نو بیا ولې اعتراض کوو پوه شو به معنی فإن قلت كتدو لشي جاء المسند قد يكون غير سببيا ولا مفيدا للتقوي وكلا كلا دا مسند جملوي خو غير سببي هم وي او دا همي دا مفيد تقوي هم نوي پوه شو به معنی لکه سم مثالونه دي وما هذا لا يكون مفسرا لنا چې دا مفرد نه لکه قولنا انا سعيت في حاجتك ترکیب را لنا راځي انا مبتدا مسند له دا او سعيت في حاجتك فعل فاعل او متعلق دا ټول جمله خبر شو کنه او خبر دل کې مسند ته کنه او مسند جمله ده کنه یا دا شرط ما انا قلت هذا نو ما انا مبتدا شو او قلت هذا دا ولا شو خبر شو عند قصد التخصيص په وخت قصد التخصيص کې لکه دا ما انا قلت هذا نه چې کله موږ تخصیص معنا وکړو نو قلت زور ته ما چې سلمنا موږ بنو دا خبره ان ليس القصد في هذه الصور الى التقوي چې په دې صورتونو کې تقوي قصد نه کړل شي لكن لا نسلم لكن دا خبره موږ نه منو انها لا تفيد التقوي چې دا فائدہ د تقوي نه ورکړي دا د تقوي فائدہ ورکړي ځکه چې په دې کې تکرار د مسند ده تکرار د اسناد ده پکې کنه لکه انا سعيت في حاجتك انا په دې کې یو پر انا راغلی بیا پکې سعيت کې تو راغلی ما انا قلت یو انا راغلی یو په قلت کې د تو زمين راغلی
ومنګه دا نه منو چې دا فائدہ تقوی نه ورګي ضرورت حصول تقرر للاسناد موجب لتقوی ځکه لګي پکې دا دغه راغله مسند پکې اسناد پکې د اسناد تکرار پکې راغله چې موجب د تقوی له ولو سلم حکوما لشمو نفل مراد ان افراد المسند چې دا جمله مسند مفرد راوړل قد يكون لآتي هذا المعنى کله کله لري معنی را باري ولا يلزم منه دلیل نه ما لازمي دا خبره تحقق الافراد چې دا افراد به متحقق په ټولو صورتونو کې لکه پوښوي یعنی دا به خبره کوم نه کړي چې په کوم ځای کې جمله راځي چې ته به چې دغه معنی د تقوی لپاره دي بیا ثم سببي والفعلي دا سببي او فعلي څه ته وایي نو دا سببي او فعلي سببي او غیر سببي ورته ویل شي فعلي ورته ویل شي دا سببي او فعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح واذا د مخترعات د صاحب المفتاح دي مخترعات یعنی صاحب المفتاح دا ځانه جوړ کړی دي حيث سمي في النحو شديد نحو کې ولګي الوصف بحال الشيء يعني وصف بحال الشيء يعني وصف بحال متعلقه ورته وي واښو به معنی نحو رجل كريم لکه رجل كريم دا وصف فعلی دی ځکه چې دی کریم هغه صفت بیان کو کم چې پدې کې موجود دی والوصف بحاله او وصف بحاله يعني وصف بحال متعلقه ما هو من سببه هغه چې دا سبب نه نه موصوف نه لکه رجل كريم ابوه نو زما خواته دې سړی راغی رجل داسې سړی چې هغه معزز نه بلکې صحیح معزز دی پلار معزز دی دا وصف سببي دی وسمي في علم المعاني المسنده او دې د علم المعاني کې څه لګي مسند ورته لګي لکه زید قام دا مسند فعلي دی مسند فعلي ځکه چې دلته مسند فعل واقع دی وفي نحو او زید قام ابو کې دې ته مسند سببي ویل کېږي الکه پوښو به نه معنی په مسند سببي ورته ویل کېږي ځکه چې بری کې مسند څه شی دی جمله ده مسند پکې څه شی دی جمله ده نو وس دغه څه شو یو سببي دی او یو غیر سببي نو سببي څه ته وایي چې پای کې مسند جمله واقع وي مسند پکې څه واقع وي او غیر سببي یا فعلي هغه ته وایي چې پای کې مسند جمله نو مفرد واقع جمله نه وفسرهما او امام سکاګر مونږ دغه تفسیر کړه د سببي او فعلي مما لا يخلو عن صعوبه وان اغلاق چې هغه د مشکل توب او د انغلاق د مغلق کېدون خالی نه ولهذا اكتفى المصنف في بيان المسند بالسبب بالمثال د دې وجه مصنف رحمت الله علیه د مسند سببي صرف مثال ذکر کو مسند سببي وس هو ہے کنه څه ته وای چې بری کې مسند سوي جمله وي پکې مسند پکې سوي لکه والمراد بسوي نحو زيد ابوه منطلقون نو دلته دا زيد مبتدا او ابوه منطلقون دا ولا څه شی جمله خبر ده کنه یره پوه شوي وکذا زید انطلق ابوه او دا رنګ زید انطلق ابوه په دوانو کې څه فرق دی ابوه منطلق جمله اسمیه ده او انطلق ابوه دا کومه جمله ده جمله فعلیه ده څه ترکیب وکوبه زید مبتدا ده انطلق فعل ابوه مرکب اضافي ده ولا څه فاعل فعل څه جمله فعلیه خبریه ويمكن ممکن ان يفسر المصدر السببي وسويه چې لکه د دویم مصدر سببي دویم تعریف سره د مصدر سببي دویم تعریف وای داره وای خو موږ وی کنه مصدر سببي آی چې پای کې خبر سو مستد سو واقع وي جمله واقع وي او دویم تعریف دا کوي چې مصدر سببي آی ته وای چې د یو جمله چې پای کې ضمیر راغلی وي خو هغه ضمیر چې دا مستدل نه واقع کیږي په جمله کې دا ضمیر په جمله کې مستدل یعنی فاعل نه واقع کیږي فاعل نه واقع کیږي لکه دا ويمكن ان يفصل المسند السببي بجمله چې دا داسې جمله ده علقت على المبتدا بعائد چې دا د مبتدا سره د دې تعلق جوړ کړل شوی دی په عائد سره په ضمیر سره خو هغه ضمیر د ضمیر دی چې دا مسلم نه دی په تلک نو په دا جمله کې لکه فخرج المسند زيد منطلق ابوه زيد منطلق ابوه دی وته ولې ځکه په دې کې دا ابوه کې دا هو ضمیر خو دې ته راځي دی خو دا ابوه دا په ترکیب کې فاعل جوړيږي ابوه په ترکیب کې څه جوړيږي فاعل جوړيږي لکه ګوره ترکیب څنګه ده زید مبتدا او منطلق اسم فاعل او ابوه د دې لپاره فاعل نو دلته دا ابوه کې راو د مرته دا فاعل جوړ شو لانه مفرد ځکه دا سره مفرد ده وفي نحو يقول والله احد فقل والله احد ګوره لګي دا هو مبتدا ده او الله احد د دې لپاره سره خبر ده خدا مستری سبب نه ده ځکه چې په دې کې عائد نشته چې راجع شریعه هو طرف ته عائد ضمیر ته وایي لأن تعليقها على المبتدا ذكر تعليق دي بمبتدا من ليس بعائد وفي نحو زيد قام فزيد قام که ګوره عائد شته خو بریګه عائد مستملی دی عائد پکې مستملی څنګه دی زید مبتدا ده او قام فعل هو ضمیر پکې سره فاعل نو فاعل مستملی کنا
نو دا مثال دی مودو او زید هو قائم دی مودو زید هو قائم ترکیب څنګه دی زید مبتدا هو ضمیر فصل مبتدا او قائم الخبر نو دا هو ضمیر اگر چې راځي دی زید طرف ته لیکن دا په کلام کې مصلی واقع کیږي دا مستری سببی نه دی پوه شو مې معنی لأن العائد في امام مسلم ودخل فيه واذكر بلغه زيد ابوه قائم دا اوس مستند سببي دی ځکه چې زید المبتدا دا ابوه قائم دا جمله ده او دا جمله ټوله چې دا مسند ده او د ابوه کې دا هو ضمیر راځي دی زید ته او ابوه کې دا هو ضمیر دا مسلم نه دی ابوه کې دا هو ضمیر مسلم د لګي دا ابو المفرد دا مضاف ته نه ده زید قام ابوه دا مثال چې دا وګوره زید مبتدا دا قام فعل ابوه فاعل دی نه ابوه کې دا هو ضمیر راځي دی زید طرف ته مسلم نه زید مررت به کې دا هي ضمیر راځي دی زید طرف ته مسلم نه ده وزید ضربت عمرا في داره نو في داره کې دا هي ضمیر راځي دی زید طرف ته لکه پوه شو به باندې ها خدا په ترکیب کې مسلم نه ده وزید ضربته کې راهو ضمیر دی ضربته یا زید ضربته کې راهو ضمیر دی دا راځي دی دا زید طرف ته چې دا مسلم نه ده ونحو ذلك او د نور من الجمل التي دا جمله وقعت خبر المبتدا چې هغه واقع شي خبر د مبتدا ولا تفيد التقوي او فائده د تقوی نه ورګي ولا عمده في ذلك او عمده پرې کې تتبع کلام السکاکی دا تلاش د کلام د سکاکی دی لئن لم نجد هذا الاصطلاح من قبله لکه دا اصطلاح موږ مکه نه پیژندل چې لکه دا به مستری سبب دی او دا به مستری فعل دی لکه پوه شئ به باندې نن سبق کې موږ دوه خبرې وکړې یو خبره موږ دا وکړه لکه نه چې د مسند د احوال د مسند په کم ځای کې موږ ذکر کوو نو دا غي د پاره جګونه خو مخکې ذکر کړو خدل لګي پکې صرف مثالونه ذکر کړل چې زیاده تقریر د پاره یا تعریض بغباوت سامه د پاره د استلزاز د پاره د تعظیم د پاره د اهانت د پاره او دل لګي یو بل ذکر کو چې لکه دا اسم مسند د لپاره په دقیق ذکر کوي چې پته ولګي چې دا اسم دی او فعل دی ځکه اسم نو ثبوت په معنا باندې کوي اگر فعل تجدد په معنا باندې کوي بیا دا وی چې لکه مسند با مفرد کله راځي نو مفرد با راځي چې کله دا غیر سببي وي او د تقوی حکم فائدہ نه ور کوي کله غیر سببي وي او تقوی حکم فائدہ نه ور کوي کچرته سببي یا د تقوی حکم فائدہ ور کوله نو بیا پای کې جمله د مسند د جملې په صورت کې راځي پوه شو به باندې او سببي څه ته وای سببي دی ته ویلېږي چې مسند پکې جمله واقع وي مسند پکې څه واقع وي جمله واقع او په جمله کې ضمیر وچ راځي مبتلا طرف ته خو هغه ضمیر دی نه دا مستدل نه وي هغه ضمیر مستدل نه وي پوه شو او دغه چې مستدل سببي دی د جنه دا دغه ویلېږي صفت به حال متعلقه څور دا وای صفت کم چې بلینا وږي صفت به حال متعلقه دی نو ورته مستدل سببي وای خو شو چې دا مستدل سببي دا تعریف کړل چې ضمیر وي هغه مبتدا طرف ته راځي وي او دغه ضمیر په کلام کې مستدل نه واقع کیږي خو شو دا غیر لپاره مثال ذکر کړل شو وړو